پنځه میاشتې د ده د مرای نه یو ګوټو به نه دي ښکته تېرې شوي. دا څلورم دی څو وخته د جامې مې نه دي جوړې کړې. उसने जमा बने नोड़िया सम बदल बदल ښکارې. زما پلار د ارمان و چې زما بچي سبق ووایي. څه وکړو د هغه ارمان پوره کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نے یتیم آثر اعظم ستاسو اور ستاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا ملګرو راغلیو ډیری جولګرام ته د فضل رحمان رور کور ته کم چې سموده وړاندې په حق رسېدلی دی. څلور بچیان ترې پاتې شوي دي. په هغې کې دوه زموږ دا خویندې زموږ سره ناست دي، دوه زموږ سره دا بچیان هم ناست دي، زموږ سره زموږ هغه کونډه خور هم ناسته ده، کوم چې ژوند ډېر زیات د سختو سره دی، کوم چې ډېر زیات د غمونو سره دی. پرون راغلی دی ویډیو لا په دې کې دا یو ماشوم کور موجود نه و، ویتلی دی د ډینې سره مزدورۍ له. نو زموږ خپل سوچ دا و چې دا د ډینې سره مزدورۍ له تلی دی نو دا به وړوکی نه وي بلکې دا به لوی وي. 14-15 کاله عمر خو دوی لیکلی و. د دې کور انکوایري هم شوې وه، خو چونکې ماشوم په موقع موجود نه و موږ ته واپس لاړو. نن دا ماشوم راغی د اخلاص دفتر ته، تپوس هم ترې وکړو. نو غریبۍ وایي راته ډېرې زیاتې لارې ښوولې دي، مجبورۍ د ډېرو زیاتو خوشحالو نه لرې پاتې کړي دي. سکول یې پرېښودی دی ولې چې په کور کې د پلار سوری نشته، د بچي په سر باندې د پلار لاس نشته. نو سکول یې پرېښودی دی، وایي 3 ډینې مې لوډ کړې او 300 روپۍ راله راکړې. تلی سلو سهار د مور سره په خفګان باندې وتی چې مور ته ماله بوټان ولې نه اخلې یخني ده. نو په هغه سلسله کې تلی د ډینې سره 3 ټریپه لګولي 300 یې ګټلي، خو په هغه 300 بوټان شوي نه دي. ولې چې دا وخت داسې دی نه چې په 300 بوټان وشي. نور د دې کور څومره دردونه دي. نو ما په څنګ کې ناسته هغه بچی کومه چې په 14 کې جولګرام کالج کې خپل تعلیم وایي، خو چې کله د بنین ډیمانډ راشي د سکول طرف نه، کله د تورو بوټانو ډیمانډ راشي، کله د سالانه داخلې راشي، نو بیا د دوی حالات نور هم سخت شي. ولې چې 4,500 روپۍ داخله به د کم ځای نه راځي. 40 منټ مزل زما دا بچی سهار پیاده کوي او 40 منټ دا په چوټۍ کې کوي. ولې چې پیاده ځي راځي د ګاډي 1500 روپۍ هغه به څوک ورکوي او 1500 روپۍ د کور ته راځي د کم ځای نه چې دا بچی به ګاډي له ورکوي. د خور نه هم تپوسونه کوو د دوی د ژوند په اړه څومره دردونه دي، څومره سختې دي. د کالج دا ژوند خو ډېر داسې شاهانه زندګي وي، د سیالو ژوند وي. د ملګرو سره هر انسان کوشش کوي چې زه د هغه سره د سیالو سره سیال شم. زما دا بچی په کالج کې څه کوي، په دې شلېدلي په اظهارو کې، د کباړ په بنین کې، په دې نیمګړې نیمه خوا یونیفام کې. السلام علیکم خورۍ. وعلیکم سلام. خورۍ دا راته ووایه چې فضل رحمان رور جمدی و، دې بچیانو له په دې علاقه کې مزدوري کړې ده، دیاړي کړې ده، ډېرې سختۍ تېرې کړې دي، خو دا بچیانو هېڅ چاته نیمګړي نه دي پاتې کړي. د دوی د ژوند هر ضرورت یې پوره کړی دی. 7 کاله د هغه د مرګ وشو، دا بچیان دې په څه باندې راغټ کړل. ولې دا کم بچی چې نن زما سره ناسته 14 کالو دی، د 7 کالو تاسو ته پرېښودی. دا 7 کاله ژوند دې څنګه تېر کو؟ د دې بچیانو دا تعلیمونه اوس هم تاسو جاري ساتلی دي. نو دا د کم ځای نه پوره کېږي. ستاسو د ژوند چې کم ضروریات دي، ستاسو چې کم خوشحالۍ دي، کم د ژوند ضرورتونه دي، هغه د کم ځای نه پوره کېږي. څه داسې شته ستاسو آمدن خورئ چې هغه راځي او د هغې نه تاسو د خپل ژوند مخ په وړاندې بوځئ؟ هېڅ هم نشته، د الله د اسرې نه او الله مسره دی، نور هم هېڅ هم نشته. نه جامې ښه ده بچې، نه پیزار یو، نه خوراکي او دغه په شانې په دې غر کې مونږ ناست یو د الله په اسره باندې او د الله په ذریعه باندې. او بس جامې غواړي، پیزار غواړي، پیسې غواړي، خوراک غواړي، ډاکټر غواړي، هر شی. ماشومان خو د دې نه نه خبر وروړي. او بس زموږ دغه خفګان دی سخته دی. زما پسر دی شپه تېره شي، ورځ تېره شي، د ورځې به یو څه بل څه به په سوچ کې او په فکر کې چې خدای څنګه چل به وي. دا ورځ خو تېره شو، خو دا شپه به څنګه دغه او سوچونه دي او فکرونه دي او دغه خفخانونه دي. زموږ پسر دی کال تېر شي، 1 روپۍ دې سړي کور ته نه راځي. او ماشومان خو غواړي، هر څه غواړي، جامې غواړي او پیزار غواړي چې سهار شي نو وایي چې مونږ له پیسې راکوئ، مونږ له دا راکوئ، مونږ له دا راکوئ. نو څه وکړو؟
زمونږ خو د خېټې رزق نشته دی نو زه دغه به په سوالو جامه په سوالو پیزار په سوالو خورې خاوند که غریب وي خو باچایي د کور هر ضرورت پوره کوي کله چې دا خاوند نه وي بیا د دې بچیانو سره څه او که مزدوري کوله خو مونږ یې راوړي د کور ته مونږ خوړل د مونږ دنیا د هېڅ نه هم نه خبر شوي څه وکړو د غریبۍ د لاسه دا سبق پرېښودی د مجبورۍ د لاسه چې نه جامې وې نه پیزار و نه پیسې وې واړه پیسې وړې مونږ دغه شان ته پروس کاري مې دا لور د کالج ته تلله نو وی چې به بنینونه ترې غواړي نو هغه پیسې مې بس کم دي په بنین په سوالونو بیا مې چاته وویل نو هغه وویل د کباړ نه بنین راوړو نو هغه مونږ دغه کړلو خو مونږ وی چې خپل ټیم پې پاس شي چې دا سبق دې پاتې نه شي خورې دې ماشوم چې سکول پرېښی دی دا اوس څه کوي د ده چې کوم د وخت نه مخکې د بن هم کې په اوس کال سکول پرېښود او کمې وخت کې زه د ده وینم په دې ګریوان باندې سسېږي دا خو د سیالو بچی دی زما هغه بچی خو 14 ته ځي سبق له خو ده دا سکول ولې پرېښودو دا د مجبوریانو خبرې دي مجبوریانی بچاره چې جوار لار ورته وښیو چې مجبوري نه جو هېڅ ورته هم نه معلوم دغه مجبورۍ د لاسه زه څه بیماري وه خورې چې په تاسو باندې کمې پیسې قرض راوړی دي د معدې جراثیمو څو پیرې مو د معدې جراثیمو صفایانې کړي دي هغه پیسې د باندې څومره بقایا دي 1,80,000 روپۍ را باندې د هغې پاتې دي نه به د کم ځای نه کېږي خورې دا خو ډېرې پیسې دي ستاسو خو د رزق درک نه لګي 1,80,000 به راځي د کم ځای کې 1,80,000 نه چې 1,80,000 را سره نشته دی نو دغه به د کم ځای نه ورکړم خو بس دغه خبره وه چې سخته وه او دا 15 میاشتې د مرای نه یو ګوټو به نه دي ښکته تېرې شوي چې دا کومو ډاکټرانو باندې ګرځولی دي ما په دغه کې یو ته مې سوال کړی او بل ته مې سوال کړی چې ما له پیسې راکړئ چې زه به خپله ډاکټر تلو به را سره هم څوک نه نو چېرته به مې یو ته سوال کوو بل ته سوال کوو چې لاړ شئ را سره ډاکټر لی بوځو د پیسو هم سوالو د لارې د ډاکټر هم سوالو خورې کم کم څیز له به اول سوال کوي د دې بچیانو د سکول د دې بچیانو د چی د روټۍ د دوی د علاج د دوی د کرایانو د څه څه څیز به اول غوښتنه کوي او چا نه یې غواړئ به د چا نه بس د الله نه سوال کوم څه ووایو چا ته هم ژړا پریان او دغه وکړو نن سبا خو داسې خلک دی چې دوست دشمنه مې ګورې بیا په شا پسې خلکو پسې خاندي هم څوک د چا د مجبوریانو نه څه خبري د مجبوریانو د لاسه دغه شانته هم د سکول سبق ته پاتې شو هم د قرآن په 28مه سپاره کې هغه هم پرېښودو د دغه نه چې ته ماله پیسې نه راکړې او ته ماله دا نه کوې نو پیسې زه د کم ځای نه راوړم زه خو مزدوري هم نشم کولی چې سړی په لاس خو به روغې جو بیا هم خلک چېرته مزدوري وکړي یا څه خواري صدقه وکړي نو زه ناجوړه یم بجوړه مې رزق هم نشم پخولی اوړه زه نشم اخښلی جامې زه نشم اینځلی چا له څه بل څه زګۍ زه نشم جارو کولی نو ما له پیسې څوک د کم طرفه راکړي نو د دغه مجبوریانو د لاسه کچ ماشوم و د دغه د لاسه د پیسو د مجبورۍ د لاسه ته سبق هم پاتې شو او د مزدورۍ دی نه ملګرو درې خورا یو دوه خبرې په دې ویډیو کې ډېر زیات د درد نه ډکې وایي انسان په خېټه نه هر وي ژوند د سختو سره وي خو دوست دشمن هم لري خلک ډرامې هم کوي خو څوک د چا مجبورۍ ته نه ګوري دا داسې وخت دی چې په چم ګاونډ کې داسې خلک بیا تور ته بد وي پیغور ته هم بد وي چې داسې بچي ته به لاره کوڅه کوي داسې بچی ته په سکول کې هم پیغور وکړي خو د دې نه خلک ناخبره دی چې به دی بچي تېرېږي سا دی دا ویډیو ته کینی دا د ښې ورځې نه کینی دی دنیا ته خپل درد ښی دا د ښې ورځې نه ښی چې څنګه څه نوم دی دی حمیدالله
حمیدالله پرون مونږ راغلي بچو ته نه وې ستا د لاسه ویډیو پرون مونږ کینسل کړم هغسې نه چې حمیدالله لوی سړی زمانه په ونه دنګ وي زمانه لوی وي او چېرته کې مونږ ته څوک غلط رپورټ رانه کړي ته تللی وې مزدورۍ له چېرته تللی ډاینې سره ډاینې سره دې څه کول بچو ډاینې مې ډکول ډکوله دي په څو باندې ټریپ ډکوئ په سل ته ډاینه ډکولی شي چوري ده څه وکړو څو پیسې دې پرون ګټلي 300 ځان له دې بوټان واخېسته نه ولې ګران دي څو دي 700-800 روپۍ زه پرون رالم مور دې جړله وې خفګان یې راسره وکړو وې تلی دی د کور نه وې چې ځم ځانه مزدوري کوم چې بوټان والا ما خو یې تا به ځانه بوټان اخیستې وي ټوغونډه ورځ دې ډاینې ډکې کړې بیا هم بوټان ونه شو نه دا ژوند ولې دومره سخت دی بچو زما او ستا د یتیم بچي دپاره څه وکړو 3 اختره تېر شوه پیزار مې نه اخیست درې اختره تېر شو ځانه دې بوټان وانهغېسته نه څه درته ښکاري نورې به څونه داسې اخترې تېرېږي چې پیزار به نه وي یو جامې به نه وي یو خوشحالۍ به نه وي یو رنګینۍ به نه وي هېڅ څه پته نه لري بس دا نور خلک هم چمګاون کې داسې 3-4 اختره تېری که نه صرف ستاسو راغله نه نور خلکو ځان نه اخلي بس صرف زمونږ راغله هغه ولې ځان اخلي بچو ستاسو ولې نشته د هغوی سره پیسې دي پیسې یې نشته زمونږ سره پیسې نشته پلار چې جمدی و هغه غریب فضل رحمان چېرته کې داسې در باندې 3-4 اخترې تېرې کړې وې چې بچې ته په چمګاونډ کې خلکو ته ګوره او جاړه او زړو بوټانو کې وخت تېروه نه هېڅ ځای نه دي وخت نه مخکې د سکول پرېښوده 28مه سپاره دې د قرآن مجید پرېښوده د ژوند چې کومه سرمایه وه هغه خو تا نیمګړې پرېښوده بچې اوس ګرځې په ډاینه کې مزدوري کوې دیاړي کوې نو په دې کې تا ته خپل ژوند ښکاري چې څه په سهولت وشي څه په راحت وشي نه هېڅ سهولت پکې هم نشته بس مجبوري ده کله چې په دې کور باندې خوشحالۍ راځي په دې علاقه باندې اخترې راځي بچې دا کم وخت کې چې نن ستا دې تاسو له همدغه دردونه درکوي همدغه شان دا څلورم دی څو اختر دی جامې مې نه دي جوړې کړې چېرته تللی نه شم چې جامې مې ماما دې کرۍ چا کنم نه غریبۍ د نه رشتې هم پاتې کړې بچی یتیم شي بیا خو د چا کره تللی هم نه شي که نه بچو چې سخا پیزار وي زړې جامې وي شلېدلې هغه هم اکثر د ګاونډیانو هغه زړې ځانه نوي کي جوړې کیسې تنګې لنډې کې هغه واغوندې نو په هغې کې خو بیا د نیا نیکه کره سړی ته سوی نه شي تللی نشي تللی زه د دوی په سر ژوندی یما یتیم یما یتیم حمیدالله بچې د 15 کالو دی دا وخت داسې وي چې زما او ستا د بچي د خواهشات وي د پیرزوونې وي چې موږ په پیرزوګانې کوو موږ ورله تحفې ورکوو موږ ورله خوشحالۍ ورکوو چې بچی په اتم کې دی په نهم کې دی پاس شو سیکل ورته واخله موبایل و ډیمانډونه خو د هغه وینا څه ده وایي د ماما کره هم نشم تللی 4 کاله وشو نه خو م ځانه جامې جوړې کړي نه خو م ځان له پیزار اخیستي نو په دې بېکاره کپړو پیزارو کې راته ځان هم بد ښکاري چې رشتې وپالو یا د رشته دارو کره لاړ شو دا غریبي ډېر بد څیز دی بې وخته انسان له ډېره پوه هم ورکوي ډېر څه ورته زده کړه هم وکړي خو د ډېرو خلکو نه یې لرې هم پاتې کړي الله تعالی دې د هېڅ چا هم پلار نه وژني تر هغې حده پورې چې کوم په هغې کور کې بچې د مزدورۍ جوګه نه وي که نه بیا بچیان د خپلو ماماګانو نه هم لري د خپلو رشتو نه هم لري او د خپلو خوشحالو نه خو هسې هم لرې وي بچې څنګه خیر کالج نه اوس راغلی اوراد
چې مور دې پروس کال چې کله د سکول کالج د پاره بنینونو غوښتې شو نو ما ول 50 روپۍ په کباړ کې بنینو اغستو د خپل کالج په اړه د کالج دا وخت خدای سوي چې دا ډېر د سیالو وي یو طرف ته خو ستاسو پلار نشته د کور د چې د ډوډۍ د جامې د پیزار تکلیفونه دي بل طرف ته کالج ته هم ځې نو څنګه ژوند تېرېږي څومره سخت دی د ملګري ژوند څنګه یو ستا څنګه ملګرو یو شان څنګه بل شان اوس نه چې ما بنې نوړې هغه سم بدل ښکاري दुनिया के सुमरा ढेर 40 منټ لار دوام پیاده ځو راځو کله باران یو کله نور یو کله صحیح دا ټول نور واړه ټول په ګاډو کې راځو موږ دغه شان پیاده را روان یو چې مې دخل چې تاسو 2 بجې د کالج نه راځئ که نه مور دې وایي د کالج ته ځو چې 10 روپۍ هم غواړي ځکه هلته کې ملګري خوراک څښاک کوي 2 2:30 بجې چې سړی د کالج نه راځي داسې نه هره خېټه دا ورځ خو ډېره زیاته به ګرانه تېرېږي یخني هم ډېره زیاته وي نو ستاسو هلته کې د خوراک څښاک داسې ترتیب جوړېږي که نه بس دغسې دا غونډه ورځ سکول کې داسې ناست یې کالج کې سهار چې وڅکو بس بیا کور ته راشي چې څه یې وخورو چې نه یې بیا دغه شان ناست یو کالج ته ځان سره 10 روپۍ چولې روټۍ له نه وړئ نه 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 د مور سره مې نه دغه شان دي ځو بیا راځو کالج د ملګري خو به دنیا رنګ رنګ سیزونه راوړي قیمتي کپړې پیزار او خوراک څښاک هر څه به هم کوي داسې ملګري چې کم ګورې په کالج کې به دغه کې هغوی ته زړه خفګان نه درځي بچو ولې دا نه راځي خو صرف پلار مې ارمان وایي چې زه په خپل بچو باندې تعلیم کوم اوس ته پلار صحیح کړی او صرف بس دا خپل تعلیم پوره کوم ځکه نه هر یو کار صحیح که ښه یو که نه ښه موږ بس چې صرف د خپل پلار ارمان هم پوره کړو सोक जड़ा कवि चरता सो खंदा कवि کم 40 منټه لاره چې 2 بجې به دی که خو به داسې ورځې هم راشي په دې یخه یخنۍ کې باران ورېږي نو بیا کالج ته ځئ که چوټي کې که په هغې باران کې هم ځئ ولې باران کې هم په لار کې راباندې باران ناخې شو روان ټول به لار باندې لانده چې مور مې راته وي به واپس ورغلم د نیم لار اوس واپس نه شو بیا راتلم څه تمه لرئ بچو خپل تعلیم چې د کم د پلار ارمان و دا به پوره شي څنګه به پوره شي اوس داخلي ډېرې زیاتې ګرانې شوي دي ستا به یونیفارم چې کم حالت دی بچې دا هم ډېر زیات ګډوډ دی په دې کې کالج ته ځې راځئ په دقیق کې زه نور هم نشته جو په دقیق روان یم څونه وخت به کېږي ځان لږ د کالج دپاره دا لوبټه نه ده بدله کړې کم یونیفارم دی کمه بورقه ده دا دې نه ده اخیستې هغه فسټ ایئر کې مې چې ایډمیشن کړی هغه یونیفارم هم دی اوس هم نه دی بدل کړی د کالج دا یونیفارم باندې ټوله څونه خرچه راځي بچو بس 3000 یا 110 راځي نو چېرته سکول وې څوم کې نهم کم سکول ته ځې جولاګرام ته هم پیاده ځې بچو څومره لار ده ستا 45 منټ چې کومو بچیانو د پلار سوری په سر باندې نه وي هغوی څه کوي بچو پیاده شي څومره ضرورتونه دي د سکول ستاسو ته څومره تکلیفات دي بچې څونه په سخته باندې د خپل سکول جاري ساتلی ما شپږم کې اخیستې دي جامې سکول بیا رالې نه دي اخیستې بله ورځ راته ویې بنینون اوړه چې بیا زما نه و بیا لقې جینه شپږم کې چې تا کمې کپړې اخیستې بچې هم هغې کې ځای راځئ نه هم ته ورسېد هغه در باندې لنډې شو چې کله د بنین وخت راغی نو هغه لنډه ګاونډیانو چې کوم فالتو شوی هغه یې درکړو چې څنګه خیر ستاسو نوم دی عبیدالله ویده سکول ته ځئ څوم کې اتم کې د خورې خو یاره 40-45 منټ پیاده مزل کوو د سکول ته ته خو خپله هم اوس را روان وې په دې یخه یخنۍ کې در باندې خولې وې څونه مزل دې پیاده وکړو 1 غنټه کوم سکول ته ځې جولاګرام جولاګرام ته تم ځې موږ هم درته ډېر غټ انتظار وکړو راغلي خو یې بچیان تلي سکول ته لا نه دي راغلي سکول ته تلي چې کله پلار جمدی نو د دې سکول چې کم ضرورتونه کم د خېټې ضروریات دا به پوره کېده ستا یاد شي پلار لږ لږ مې یاد شي پلار د ارمان و چې زما بچي سبق ووایي څه وکړو دغه ارمان پوره کوم او دغه خبره ماته اوس هم یاد شي چې ماته یې ما له بچي ما له اوبه راوړه حمید په شانته سکول پرې نه دی ښه بچو هو
خو د پلار ارمان پوره نه کوو ځي د ډینو سره مزدوري کوي دا خو دغه هم نه مزدورۍ ده ورنه دی موږ به کوشش کوو دی به هم بیا سکول ته کښېنو خو ستا خپل زړه سوی دا سکول به ستاسو پوره شي د دې بچیانو ستاسو دا نیمګړی ژوند دا نیمګړي د پلار ارمانونه دا به پوره شي د الله نه جوړه پوره وشي که الله نه نه دا نشي پوره کېدی ستاسو د سکول د ټول نه څه ضرورت وي بچی تا ته سکول کې څه ویلي څه ضرورت دی شته چې نیمګړتیا موږ ته یې بنینونه برابړی بیا ویل دی خو هلک هغو بنینو نو سکول کې مې څه ورځې وهل غواړه تاسو وایي دی نور وړو ته ګوره تاسو ګوره مریم د لاسه دې څو ورځې سکول کې والو خوړه 3 او ستاسو ته دا نه وي بچی چې دا بنین خو په 300 کېږي خو دا به د کم ځای نه زموږ کره راځي ومې ورته خوږوي چې چلو لوکه ځانه فایده خو زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په هغې کې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر ژوند کوي ډېرې سختې تېروي د خپلو بچیانو دپاره خو یوازې د خپلو بچیانو دپاره نه بلکې داسې بچیانو سره هم ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکوي چې کله ورته هم موږ اواز کړی دی چې د بچي سویټر نشته د بچي پیزار نشته د بچي سکول نیمګړی دی په کور کې د رزق کمی دی نو هغه د خپلو بچو د رزق نه نونی راشو کوي او داسې بچیانو لی رالیږي وي دوی سره زموږ د طرفه هم دا خوشحالۍ شریکې کوي هغې مسافرو طرفه ته نه ده لږې کوم ته پیسې در کومه د دې بچیانو اوس د سکول کم ضرورت وي یا د دې کور کم ستاسو د رزق څه مسلې وي هغه پې حل کوي ډېر زر دی خورئ راځم تاسو ته به د هغې مسافرو ډېرې زیاتې خوشحالۍ راوړم هغې وروڼو نه دې څه غوښتنه ده هغوی ته به څه وینا کوئ څه دعاګانې به ورته کوئ کومو خلکو چې ستاسو دپاره ډېرې مرستې به انشاءالله رالیږي الله دې د آخر او د دنیا خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وله د دې بدلې ورکړي او خدای دې بچي د داسې حال نه وساتي الله دې وله د آخر او د دنیا دړه جتونه چې صحیح الله دې د هغوی سر کې په مونږ الله راوستي د هغوی خدای دې نه مسلمان وساتي زمونږ د سختو نه او زمونږ د سختو نه دا بله ورځې ډاینې سره چې تلو نو وی چې بلاکونه درانه دي هغه نشم اوچتولی چېرته چې خاوره په بیلچه باندې نیمه بیلچه هغه ورته وایي چې ته نیمه بیلچه ارتوه ډکه بیلچه خو دی نه چې ارتولی نو وی چې بلاکونه هم نشم اوچتولی نو ډاینې سره به څه وکړم هغه ورته وی چې ښه نه ته بلاکونه نشي اوچتولی ډاینه خو د بلاکونه خو په یو 2 کسه څوک نه خیجئ په یو تنې خیجئ ده ورته چې بلاکونه نشم بنو بیا ایسته کې دغه کړلو ملګرو د اخلاص اواز جوړ شي ځکه چې اخلاص ډېر زیات د بېوسو اواز دی کله کله دا درد دومره ډېر زیات شي چې زموږ نه هغه خپله هم خطا کوي خو اخلاص ډېر د بېوسو اواز دی د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار له ورکوي اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته